وای کله چې د رمضان المبارک اولنۍ شپه شي د الله تبارک و تعالی د عرش تلاندې یو هوا وچلیږي او د هغې هوا په ذریعې سره د جنت د بنګلو د دروازو زنځیران وړقېږي او د هغې هوا په ذریعې سره د جنت دا ونې وڅنډېږي هوا پرې راشي او د دغې هوا په ذریعې سره په جنت کې یو ډېر ناشنا ماحول جوړ شي او داسې اواز پیدا شي چې هغه اواز ترته غوږونو اورېدلی نه وي ډېر یو ناشنا فضا جوړه شي د جنت د بنګلو نه خورې راوځي او هغه بالاخانو مخې ته ودرېږي او د جنت چې کوم داروغه دی یعنې رضوان دی هغه ته وایي نن خو دا جنت ډېره عجیبه غونته کې ماحول پیش کوي نن خو دا جنت چې دی نو ډېر ناشنا فضا پیش کوي دا وجه څه ده نو رضوان ورته جواب کې وی نن د امت محمدیه صلی الله علیه وسلم د رمضان المبارک اولنۍ شپه ده نو کله چې د رمضان المبارک اولنۍ شپه شروع شي د جنت فضا هم بدل شي د جنت ماحول هم بدل شي او دغه خوري په دغه ځای کې یو اعلان کوي وی آیا وی د الله په بندګانو کې داسې نیکان شته دی چې زموږ سره نکاح وکړي او بیا د هغې نه وروستو الله تبارک وتعالی جبرائیل علیه الصلاة والسلام ته وایي یا جبریلو ای جبریله اهبط الی الارض کوش ځمکې ته او هغه غټ سرکشه شیطانان چې دی نو دا راجمع که او په زنجیرانو کې بند که او دریاب ته یې ورلړه که چې د امت محمدیه صلی الله علیه وسلم بندګان چې دی نو هغه چرته ګمراه نه کړي د الله رب العزت زموږ سره دوره محبت دی چې د رمضان المبارک میاشت شروع کېږي غټ شیطانان چې دی نو دا په زنځیرانو کې بند کړي بیا خلق دا اعتراض کوي چې کله دا غټ شیطانان وتړلی شي نو بیا د انسان د ګناه څنګه کوي د هغې نه دوه جوابات دي یو جواب دا دی چې غټ شیطانان خو یې تړلي دي خو واړه شیطانان یې نه یې تړلي او دویم جواب د هغې نه دا دی دې انسانانو په دې روح کال کې دومره ګناهونه کړي چې دی د ګناه عادي ګرځېدلی دی او څوک چې د ګناه عادي وګرځي د چا دا زړه چې د ګناه نه دنده تور شي نو دته بیا د نیکۍ پته نه لګي دی که د رمضان میاشت پرې راشي او که دی بیا کعبې ته لاړ شي خو دی به ګناه کوي نو عزتمندو چې مونږ د الله رب العزت طرف ته رجوع